یاره ته مثال تا کور خرچه په ګیس باندې یا په لرګیو باندې 4000 5000 دی دی تقریبا 800 نه 1000 روپے پورې خرچه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو نن مونږ موجود یو په هاټ نواحي علاقہ کچا پخ چې تاسو ګورئ زما شاته مونږ دلته کې موجود یو. راغلی یو ستاسو دپاره یو خوشخبري یو داسې خوشخبري چې ستاسو کې ډېر خلک چې هغه به د زیات بیلونو نه بلکې د کور چې کوم لرګي تاسو یوز کوو د هغې لوګیو نه به پریشان او که چېرې تاسو ګیس یوز کوو د هغه بیلونو نه به پریشان د دې دواړو داسې یو حل روتې دی. داسې یو بایو چې کوم چوله دی چې هغه په سوي موبلیلو باندې چلیږي. دلته کچا پخه ته د هغې ایجنسي راغلی دی. راځو چې د هغې چولې څه فنکشن دی د هغې څه طریقې کار دی هغه به څنګه تاسو استعمالوئ د هغې قیمت څومره دی اور چې کوم هغه په څه شي باندې چلیږي هغه څه طریقې کار دی. دا ټولې خبرې اترې د هغې چې کوم د ایجنسي آنر دی هغې سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ چېرته ځیمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سر تاسو ښه؟ شکر الحمدلله. خیریت دی جی. شکر دی. څنګه چې مونږ کتونکو ته وویلو چې داسې یو سیستم راغلی دی زمونږ اکثر غریبانان خلک چې هغه پریشانه دي چې هغو باندې زیات بیلونه راځي د ګیس والا یا به داسې دي چې د کور لرګي یوز کوي نو هغه کې لوګي یو شی بل شی نو ډېر زیات هغې نه پریشان وي. تاسو چې د کومه چوله راوړې ده دې څه فنکشن دی لږ زمونږ کتونکو سره شریک کړئ. جی دا ټول نه پیله خبره ده چې د مو په خپله پیله راوړي او په خپل کور کې مو استعمال که مو خوښه شوه مو په دې باندې خپله کې مشوره وکړه. بیا د مو دې ایجنسي واخسته پېښور کې کچا پخه کې عظیم خان مارکیټ کې یوټیلیټي سټور اقبال سره ملویږي. عصمت علي هوټل کې بهار انوریا جنرل سټور کې ملویږي. د دا خصوصیات دی چې یاره ته مثال تا کور خرچه په ګیس باندې یا په لرګیو باندې 4000 5000 دی دی تقریبا 800 نه 1000 روپے پورې خرچه دی. او دا ښه مزدار اور کوي ښه مزدار کامیاب دی. چا مونه وړي دی یارانو دوستانو یا نورو چا مونه وړي هغه په دې نه ښه مطمئن دي چې دا شی ښه استعمال مطلب دی ښه استعمال دی ښه طریقه دی نو مو دا راوړي دی. ټیک شو. سر جي دا راته ووایه چې دا په څه باندې چلیږي دې دپاره څه داسې شیان چې هغه ضروري دي چې هغه باندې دا چوله استعمالیږي؟ دا جي سویو موبلیلو سره چلیږي. کم از کم 100 120 140 روپے په یو لیټر باندې د دې سوي موبلیل کیږي. او دا مطلب کم از کم 4-5 کسانو ولا کور وي نو دا یو لیټر 2 ورځې 3 ورځې استعمالوي شي. که بیا غټ کور وي مطلب بیا یو ورځ کې یو لیټر وي نو 140 روپے خرچه شوه. او ګیس خو تاسو ته خپله هم پته یې چې ګیس لرګیو نن سبا سوره اوچت های ریټ دی او بجلي خو چوکنامې هم نشي خستی که نه. د موبلیلو نه علاوه بل داسې د څه شي ضرورت دی دې ته؟ دې ته دا بل هېڅ ضرورت نشته. دا په موبلیلو چلیږي. مثال دا یو وړوکی اګزاز دی بیټري هم ضروري دا اګزاز ورته لګي دی. دا په شمسي باندې هم چلیږي ډایرکټ په بیټري هم چلیږي په بجلي هم چلیږي. مطلب تا ته څه کمزورتیا یا څه هغه دې نه رسي چې یاره دا هر شي باندې دا چلیږي دا درو شیونو باندې دا چلیږي. ګرانو کتونکو ستاسو خبرې اورئ د منصف خان چې هغه دلته کې د چې کوم بایو چوله دی د دې ایجنسي آنر دی. مونږ به اوس تاسو ته پریکټیکلي د دې طریقې کار ښیو چې دا څنګه استعمالیږي. خو تاسو ته زه یو خبره وکړم چې دا په سوي موبلیلو باندې مطلب هغه موبلیل چې ستاسو چې کوم ډرایور حضرات چې خپل ګاډي کې ستاسو آیل چینج کې هغې د بعد چې کوم ریسایکل آیل وي هغه تاسو مطلب دی راوړئ کور ته په هغې باندې ستاسو د چوله چلوی شي. که د خرچې خبره راشي څنګه چې د دې آنر خبره وکړه چې مطلب دی 4-5 هزار تاسو چې په لرګو باندې یا په ګیسونو باندې خرچې کوو هغه ایوریج سره د دې صرف په 1000 روپۍ چې تاسو د دې خرچه وکړئ نو میاشتې کې دا پوره میاشت په چلیږي. بل اړخ ته که مو انوایرمنټلي خبره وکړو نو ماحول حساب سره دا بالکل لوګی نه کوي څه مطلب داسې څه نقصان یې نشته چې هغه انسان صحت لپاره نقصان دی وي. د دې چې کوم استعمال طریقې کار دی هغه تاسو ته ښیو مونږ سره اوسئ. ښه دا به اوس کې څنګه مطلب دی لګو؟ دا به جي دا ګوره دا څه کم دی دا بلټی دی دا دی ټینکي دی. دې کې یو ته موبلیل واچې بیا به ته دوره موبلیل دته راپرېږدې چې داسې دته پیپ ته راشي دکې لږ غوندې تال شي. ټیک شوه لږ غوندې دې ته تیل تال شي بیا به ګوره دا اوس مو طریقه کار کوو دې ته اوس مو تیل راوړي دي هغه اوره ما لګوه. دا تاسو ګورئ چې دا کاغذ ټوکړه دی تاسو ټیشو پیپر چې کوم دی هغه هم یوز کوی شو. ټیشو پیپر سره هم ایزیلی لګیږي. خو داسې یوه وړه د کاغذ ټوکړه چې هغه به ستاسو چوله کې واچو لږ موبلیل به ترې ولګو. هغې د بعد به څه طریقې کار وي؟ دا به چې دې کې تیل مطلب څه دا اوس اور دې کې مو واچول معمولي تیل مو واچولو
ټیک شو بیا به دا څه دا کله د کوزه دکې موبلیل لغونې واچي هغه تیل اور والی بیا مطلب یا ځینې اګزاز ور باندې ولګي بیټري نه وي څه شي نه وي کنه بجلی نه وي بیا به د اګزاز ولګي دا اوس ګوره دا ولګي دا صحیح دا ګرانو کتونکو تاسو کته شو چې دا لږ ټایم خلی سٹارټ کې ویلې چې د کې هغه پیپر واچول هغه وجه نه لږ لوګي بکې اور هغه چې کله اوس وځيږي نو هغه د بعد لوګي بالکل تاسو کته شي چې ختم شو اوس د دې رفتار چې کوم دی مطلب دی تاسو د دې رفتار دی لنه ورکوي تیزوي شي د تاسو کته شي چې د موبایلو سمره رفتار دی اور بالکل واقعي یو ښه هیټ ورکي مطلب د ژمي د پاره چې اکثر به تاسو کورو کې چې کومه غا استعمالولو لرګي استعمالولو غد پاره یو ښه دغه دی دا تاسو کته شي چې کوم دیتا موټر لګي دی 12 واټ ته سولر نیم ډایرکټ هم چلوي شو دا به بجلی نم چلےږي اډاپټر سره اور دین علاوه بیټری نه هم تاسو چلوي شو زمونږ کیمرامین سے بتاستو ته دا وخی چې دا څومره دا مطلب دی دا صرف دا به دوی چې کاغذ ختم شي صحیح دا به دې کې رسي وې معمولی شانته ها کوم کاغذ دې دا ختم شي صحیح اجي بالکل اګرانو کتونکو تاسو دا کامیاب یو تجربه وکړه چې ښه زبردست اور په کمې خرچې کې دا سیستم چې کوم دی چلیږي اوس خبرې اترې کوو د دې کوم اونر دی هغې سره چې دا به تاسو ته چرته نه میلاویږي یا داسې دکانداران چې هغه ته په زیات مقدار کې دا پکار دي هغه ته به مطلب د میلاویږي یا نه به میلاویږي یا داسې خلک چې هغه آنلاین د دې آرډر کوي پورا پاکستان کې هغه ته څه طریقې کار د ټوله خبرې هغه سره کوو سرجی څنګه تاسو خی دا راته وایي چې دا شی کا چوک آرډر کوي یا چوکخلی د تاسو مطلب دکان ایڈریس څه دی جی مو عظیم خان مارکیٹ کې اقبال جرنل سٹور کې ملويږي د مو ایڈریس او کچپخ کې قسمت علی جی ہوٹل کې بار والا دکان څخه کوم دی انوریه جرنل سٹور دینم د تاسو کوي شي مزید به مو مطلب خپل موبایل نمبر مو سره شتا کنه په چلو باندې لیکل دي مو سم متخیر دي د کې مو ویرو کو کته بالکل تاسو چې کوم کنټیکټ نمبر دی هغه زموږ کتون کې سره شریک چې څوک د شیر ډر کی تاسو رابطه کوي 0332 96 288 دا د مال نمبر دی مزید نور نمبر 0332 96 288 دا د مول نمبر دی په دې به مو سره رابطه کوي شي ګرانو کتونکو تاسو خبرې واورېدې د منصف خان چې هغه د دې ایجنسی آنر دی تاسو ته څنګه علم کې وی چې قسمت علی هوټل چې هغه په کچا پخه کې یو مشهور په مین روډ چې کله تاسو انګو ته ځي پړه چینار ته ځي یا په خبر ته ځي سمره مطلب د کچا پخه مین چوک چې کوم دی هغه کې د بهار علی چې کوم دکان دی دلته نه تاسو ته دا شی ملاوي دی شي اور دې سره سره چې کوم خلک دکانداران هغه ته په زیات مقدار کې پکار وینو هغه هم آرډر کوي شي دغه شی یو ښه شی دی کور دپاره سرجي د دې قیمت څومره دی دی جی فعل موجي 6000 لګولې دی حالانکه دا که په پېښور کې ته په پرچون ریټ باندې خلې 7000 دا د خپل ریټ دی خو مو خپل کله وطن دی مو زدا شی مشهور شي دا مطلب خرچ شي کنه خلکو ته फायदा ورسیږي مو 6000 د دې ریټ لګولې دی او که بیا چوک دکانداران د سی وی ورونه ویګان پړ چنار ولوي تیرا ولوي مثال کوټ ولوي مو لکه ولوي بس اب ان شاء الله په هول سیل باندې وړي دین او ان شاء الله غسمو گزارا کو صحیح ټیک شو جی مهرباني یو جان مننه تاسو خبرې واورېدې چې کوم دکانداران حضرات دي چې هغه اورګزی ولادي یا پارچینار ولادي چې هغه ته به دا دینه هم په کم قیمت کې ملاويږي 6500 روپے ز په خپل حساب وایم چې دایس نه دی ولې چې تاسو اره میاشتې 4 5 روپیو کې استعمالوي کاغه نه تاسو سیوینګ وکي دا یو چولوالی چې د دې میاشتې خرچه کم سے کم 1000 روپے خرچه دي نو تاسو کور چې کوم اخراجات دي هغه به دې سره کنټرول کیږي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه کړی وي کوم خلک چې د انټرېسټډ دي د آرډر کوي کوم نمبر تاسو ته په سکرین ښکاری په دې نمبر باندې تاسو دې نه مزید معلومات اغستې شي یو نوی پروګرام سره خپل قربا ساجد حسین بنگش ور سره کیمرامین وقار بنگش ته ورکړی اجازه د لوی الله په امان